د نبوت سلسله د په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ختم شوه. د ترمذی شریف حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې بشک رسالت او نبوت دا ختم شوه دی زمانه پس، فلا رسول بعدي ولا نبي، پس اوس په زمانه پس بل څوک رسول نوي او نه به بل نبی وي. نو دغه حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ډیرو صفاو الفاظو کې پیغمبر علیه السلام او فرمایل چې زمانہ پس په بل څوک رسول او نبی نه پیدا کیږي. د نبوت هغه سلسله الله رب العزت په امام الانبیاء سید المرسلین صلی الله علیه وسلم باندې ختم کړی ده. نبوت او رسالت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ختم شوی دی. د پیغمبر نه پس د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس بل پیغمبر نبی چې کوم دی هغه نه پیدا کیږي او بل نوې پیغمبر به ناراضي. نو دې حدیث نه دا معلومه شو چې په نبی علیہ السلام باندې د نبوت سلسله ختم شوې ده، او دې حدیث نه معلومه شو چې پیغمبر علیہ السلام اخیرنی پیغمبر دی او د نبی علیہ السلام نه پس په بل نوې پیغمبر هغه دنیا ته ناراضي او بل پیغمبر به هغه نه پیدا کیږي. دا حدیثم د پیغمبر علیہ السلام په ختم نبوت باندې دلیل دی.